تاسو ډیرو ملګرو ته پته ده اور دغه اصل کې ما پیغام د حکومت ته دی تا نومبر کې غالبا 15 یا 17 18 نومبر نه قطر کې د فیفا ورلد کپ شروع دی چې کوم سوشل میډیا سره ټچ ملګری دی هغه ته پته ده او تاسو پته شته چې د قطر دغه کم کردار ادا کو پورا دنیا ته یو پیغام ورکو مونږ سره اټم بم دی مونږ هغه کارونه نه دي کړی غي سره اټم بم نشته بیا هغه کارونه یو کو چې غي ته سلام کول پکار دی خراج تحسین پیش کول پکار دی ورلد کپ کې پورا دنیا کفر ته اعلان وکړو چې زکتر پر روډونو باندې شراب سکل حرام دي نه منه دي دا بنس کیسو داسې لباس په زنانه نه چې غبر بندوي او چې کله د فیفا ورلد کپ افتتاح کیږي هغه یو مشوم دی غانم المفتاح پونه مزوره دی هغه نه یو انګریز ته پوس کی چې دا ټوله دنیا کمیونټي به څنګه یو پیش باندې راجم شي هغه ورته الحمدلله د قران د سوره حجرات آیات پیش کی چې الله رب العزت د قبایل نه دی پیدا کړی مګر دې لپاره چې تعارف وشي ان اکرمکم عند الله اتقاکم الله پنځ باندې هغه زیات نشته چې چا کې تقوا ډیره وي او استاد د یو پی ایس ال سر خورل کیږي کال کې یو ځل چې چرته د دنیا ډمان دی غدل تر غلی هغه نه عبرت حاصل کا دې ډمبا باندې کیسه قبر ته وړو ځان سره طاقت در سره پاور دی دنیا ته اسلام او خیال کا څنګه قطر وخیلو منځري د مساجد د شیشو ولا جوړ کړی دي سټوډیم کې دنه او بل ورځ ما یو کلم کتلو چې د مساجد د شیشو ولا ځکه جوړ کړی چې د دنه موس کې بار او انګریزان ولاړي چې دا کام عمل دی الحمدلله دومره ډېر خلک الله پاک اسلام کې داخل کړو ایرپورټونو کې په روډونو باندې سټوډیمو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکوټي کوډي احادیث لګولي سباب المسلم فسوق مسلمان ته کذل کول فسق د مسلمان قتل کفر دی انما الاعمال بالنیات کلی احادیث ورکوټي کوډي غي لګولي دي انګریزان غا پړي مختلف شبو کې ترجمه پورا دنیا نه الحمدلله عالمان راغوختي دي هر شبه ولا بل ورځ ما یو کلیپ اوریدلو پاکستان نه دوه تبلیغي جماعت تللی دي الحمدلله اور چې الته کم دی وخت کې صدر دی یا بداو چې بادشاہ دی تمیم بن احمد الثانی هغه نوم دی هغه په خپل لاس باندې هغه یو واتس اپ میسج کړي هغه وایرل شوی دی وای موږ چې کله قطر تلړو غي ته پته ولګي چې پاکستان تبلیغي جماعت راغله وای زموږ د اول ورځ شپې روټه موږ ته شیخ تمیم په خپل باندې کړی دا وای به روختلو وای پاکستان کې ما ملتان کې وخت لګولې دی رایوند تر غلې خو زه عام سړی په حیثیت سره رزم الته څه چنه پیژندل چې زه د قطر شیخ یم او قطر بچي مالاس کېده هغه جماعت علیکم اکرام کړي به ورته ترتیب جوړ کړي چې تاسو به دې انداز سره مهنت کوي وای به موږ مسجد ته وختلو چې کله موږ شوې تعلیم تاسو وکي هغه امیر سي وای چې زه وجړیدم چې دا عرب دي دین دینه موږ ته راغلي دي نن دې موږ ته وای چې ته موږ ته تعلیم وکړه چې تاسو تعلیم موږ وورو دسه غیرتی حکمرانان پکار دي اور کله ته خزیرو باسا یو آزادی مارچ کو میرا جیسا میری مرضی پتہ نشته څه غول غول غوشې دي اسلام آباد کې نه کیږي نه دسه اټم بم باندې خبر ته وړو ځان سره د اسلامي جمهوریت پاکستان په د نوم باندې تندر وګرځي دي سره کیسه کم پیغام قطر ور کړي دا پیغام ته ورکا موږ ممبر او محراب کې زموږه ذمہ داری ده گلی چوک اسلام بینول غا زموږه ذمہ داری ده الحمدلله هر ځای کې بیان کړی چې موږ چا پروا نه کو نه د صدر پروا کو نه د وزیر اعظم کو نه د بل چا پروا کو موږ خپل ذمہ داری ګڼو خو ستا کوم څه ذمہ داری جوړیږي کنه او بل تاسو ته عجیب خبر وکم چې دی وخت کې کم د قطر شیخ دی کم بادشاہ دی شیخ تمیم بن احمد آل ثانی دا د قبیله بنو تمیم نه دی اور د بخاری شریف روایت دی 2543 باندې امام بخاری سے نقل کړی دی غا وی چې کلا دجال دنیا ته راشي وی تاسو د بنو تمیم قبیله ډیر زیات قدر کوي صحابه کرامو نه تاسو کو د ابو هريره رضی الله عنه روایت ورته یا رسول الله ولی هم اشد امتی علی الدجال دجال خلاف ټول سخت جنگیدل ولا خلق بنو تمیم خلق وي دا اعزاز قطر ته حاصل دی الحمدلله نن ټول دنیا کفر یو طرف ته دا قطر په مقابله کې تاسو په دشتا یورپ کې بقاعده اور باندې کانفرنس یو شي چې دا ورلد کپ نیمه کې ختم کې الته کې موږ ته د شرابو اجازه نشته د زنا اجازه نشته د ترانسجنډر اجازه نشته د نر سره واده او خزي سره واده دا ازادي وړي او ستا پاکستان کې د اسو مشتمل کې په دې اکټ باندې کار روان دي پاکستان کې نردا ماحول جوړي صبر وکړه هغه یې هوی نه مني هغه چې دا باندې کې دا د قران او د حدیث خلاف دي مونږ 28 ورځو کې تاسو پر خپل تهذیب او ثقافت نشو پرې خو درې او زمونږ دا پښتون دا غیرتي دا چې یورپ تلل شي میاشتې بعد بیا پینټ شټ چولی ګیره بریتي بیا نه وي خپل تهذیب ثقافت عرب نه پری دي او ته میاشتې تلل شي بیا درس بدل وي
ندی شیخ تمیم د دې خلکو تعریف پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړی دی. یو روایت کې دا راغلی. دیم حدیث کې ورسره راغلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلو روایت کې راغلی چې کله د بنو تمیم صدقات پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترالو به د دو تعریف کو چې هذه صدقات قومنا دا زما د قوم صدقات دي. او درې ورسره دی حدیث کې راغلی حضرت عائشہ رضی الله عنها سره یو وینځه وغه د بنو تمیم نوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو فرمایلو اعتقیها دا آزادک فانها من ولد اسماعیل ولید د ولد د اسماعیل علیه السلام د اولاد نه دي. دا بنو تمیم دا د ابراهیم علیه السلام نسل کې راغلی دي. اور دیکھیں اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ نو ډېر صحابه کرام لوی مفسرین محدثین فقها علما الله پاک په دې خندانونو قومونو کې پیدا کړی دي. اور ان شاء الله ثم ان شاء الله موږ د الله ذات نه امید دی کله چې د جلی فتنې رضی د قطر شيوخ اور د بنو تمیم به ان شاء الله د دوی سره مقابله کوي ان شاء الله. او تاسو هم لاس کې د امام مهدی جنډا راواله ان شاء الله ثم ان شاء الله زما د علماء دیوبند دا لشکر دا قافله دا تبلیغی جماعت دا امارت اسلامی افغانستان دا صوفیا دا خانقاه اور دا سیاسی علما د علماء دیوبند دغه جنډا به ان شاء الله موږ به سفر کوم اور دا جنډا به ان شاء الله امام مهدی سره به موږ صف کې ودرېږو ان شاء الله. علماء حق نه من پرې نه دی. دا پیغام درته دا درکول غواړم دا نه چې یورپ ته دوبۍ ته بل یورپ ملک ته لاړ شي بیا د مذهب او مسلک هر څه بدل وي بیا د بل چا په مذهب باندې روان درته پته نه لګي ګمراه تباہ او برباد وي. علماء دیوبند الله پاک درکړي مونږ الحمدلله دې باغ ته وینه ورکړي خو چې دوی ته منه دې پرې خودلې ستانه به وینه کور مطالبه کوي وینه ورکې دا باغ به چې دوی ته نه پرې دی زما وینه دې باغ ته ضرورت دی زما وینه د دینه قربان ده. الحمدلله مونږ عزم کړی دی ته به هم دا عزم کوي اور دې عزم سره به میدان ته وځي علماء سره به اوګه په اوګه قدم په قدم به سفر کې اوګه په اوګه شانه به شانه به ودرېږي ان شاء الله د دین اسلام دفاع وکوم ان شاء الله کوو ان شاء الله کوو ان شاء الله چا د اعظم کړي لګلاس اوچت کې الله پاک خپل اعظم خو مونږ ان شاء الله آینده خپل ژوندۍ کې انقلاب راولو کما ژوندۍ نه الله پاک غوړي هغه ژوندۍ به تیرو ټیک ته